مفتی صاحب ډېر ناشنا مخلوق تیر شوی دی په دې دنیا باندې. البدایه والنهایه په دې کې ډېره ښکلې چلېدلې ده. تاسو به عام اورېدلي چې په دې دنیا کې مخلوق تیر شوی دی جن. د دې جن نه مخکې یو مخلوق تیر شوی دی بن، او د دې بن نه مخکې یو مخلوق تیر شوی دی حن، او د دې حن نه مخکې یو مخلوق تیر شوی دی دن. د دې ټولو د تفصیلاتو لپاره تاسو البدایه والنهایه د ابن کثیر وګورئ چې مورخ راغلی دی او محدث راغلی دی. هغې کې داسې پیغمبران نه دي تیر شوي، بلکې زما خو رایې دا ده، زما خپل یو رایې ستاسو کې اتفاق ورسره کوئ ګیري ضرورت نشته د اتفاق. تفردات تار چا راغلي وي که کوئ ګیري بالکل یې ورسره مه کوئ، بلکې بعض اوقاتو کې دغه مخلوقو دا مکلف هم نه دي تیر شوي، لکه څنګه چې فرشتې مکلفې نه دي دغه شانتې دا مخلوق مکلف نو. د تکلیف والا دوه ډلې دي ښه، یو جن دی او یو انس دی. د دې نه مخکې خو چېرته د عقل والا مخلوق تیر شوی دی، خو هغه الله تعالی هغه مکلف نه دی ګرځولی. د تکلیف دوه ډلې دي په نفس کې چې هغې ته جن ویل کېږي او هغې ته انس ویل کېږي. پیریانو کې پیغمبران شته او که نشته؟ نو زمونږ یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی، که چېرته تاسو یې نوم اورېدلي، سیف الدین عابدي ورته ویل کېږي، الشافعي دی، دا شافعي المسلک راغلی. هغه یو رساله لیکلې ده په دې باندې چې پیریانو کې پیغمبران تیر شوي او مستقل پیغمبران پکې نه تیر شوي. په دې رسالې باندې بیا ډېر لوی کسانو ردونه کړي دي. علامه ابراهیم کوراني ورته ویل کېږي، دا مخکې شافعیانو بیا حنفیان شو، دوی ردونه په دې باندې کړي دي چې په پیریانو کې مستقل زمونږ د پیغمبرانو شانتې پیغمبران نه دي تیر شوي. د هغې د هدایت لپاره به الله تعالی ملائک راولېږل او تعلیمات پرې ورته ورکړه. مستقل پیغمبران پکې نه دي تیر شوي. دا مستقل پیغمبران دا خاصیت د بني نوع انسان دی، د انسانانو خاصیت چې یو ډېره ښایسته ډله تاسو له درکړې ده، هغې ته ډله د انبیو د پیغمبرانو وي. ابتدا په چا باندې شوې ده؟ وایې که نه؟ په آدم علیه السلام باندې. اگر چې بعضې محققینو د آدم علیه السلام د نبوت نه انکار کړی دی، خو خبره یې سمه نه ده راغلې. زمونږ د جمهورو رایې دا ده چې اولنی پیغمبر آدم علیه السلام راغلی دی، اگر چې تشریع احکامات په هغې کې نه دي رانازل شوي. بیا الله تعالی د آدم علیه السلام نه وروستو د انبیو یو ډېره پاکه ډله راولېږله. دا شیس علیه السلام، ادریس دوه راغلی دي. یو ادریس اخنون ورته ویل کېږي، دا ډېر مخکې دی، دا د نوح علیه السلام نه مخکې دی، او یو ادریس وروسته تېر شوی دی. دغه شانتې نوح علیه السلام د دې ټولو ژبه زما د تحقیق ته لاندې سوریاني راغلې وه. څه راغلې وه؟ سوریاني. زما مخکې رایې دا وه چې دا سوریاني پارسي ده، او دا زما رایې نه وه. دا اصل کې د جلال الدین سیوطي رایې راغلې وه، او هغه ویلي دي چې السوریانیه تحیه الفارسیه، سوریانیه پارسي ده. خو بیا ما ته دا ظاهره شو چې سوریانیه پارسي نه ده راغلې. نن سبا زه یو شي ته بحرالعلوم ویم، او هغه دا یوټیوب مې راته څه شی دی دا یوټیوب، او دا ګوګل. دې ګوګل له چې ورکې د سوریاني الفاظ ولا ورکې، نو ناشنا خبرې درته کوم، خفه کېږئ پرې مه. د سوریاني نه عربي ده نه پارسي ده نه د قدیمو انبیاو ژبه، د آدم علیه السلام، د ادریس علیه السلام، د نوح علیه السلام تر د ابراهیم علیه السلام پورې ژبه د انبیاو دا سوریاني راغلې. د هغې نه وروسته بیا د انبیاو ژبه دا جدا شوه، بدله شوه. نو دې کې زمونږ دوه رایې. زمونږ رایې دا ده، مفتي صاحب څه نوم دی؟ مفتي انعام الرحمن صاحب، زمونږ رایې دا ده چې د لغاتو معجد الله تعالی دی، او ساوي نقل کړي دي په خپله شرحه کې چې دا ټول لغات کې علم آدم الاسماء كلها له، دا ټول لغات الله تعالی آدم علیه السلام ته ښودلي. الله آدم علیه السلام له پښتو ورتله، اردو ورتله، انکو ورتله، انګلیش هم وله ورته، سنسکرت هم وله ورته. یعنې د دنیا په سر چې څونه ژبې دي دا آدم علیه السلام له ورتلې. او معتزله یو ډېر عجیبه خبره کوي، او د عقل مناسب ده، خیر د حق په بیانو ښه. هغه دا ده چې نه، دا ژبې د نورو ژبو نه پیدا کېږي. لکه په یو کلي کې چې بالفرض پارسیوان هم ډېره شو، پښتون هم ډېره شو، انکو والا هم ډېره شو، او بیا پکې پریدیان هم ډېره شو چې ژبه باندې څوک نه پوهېږي. تاسو به پرې پوهېږئ خو موږ پرې نه پوهېږو. د هغوی خپل انداز سره مونځ وینا ده. نو د دې نه به بیا یو پنځمه ژبه روځي، لکه زمونږ د اردو نه ده، دا مخکې 1500 کاله مخکې نه وه.
زمونږ د اردو د ترکي د پارسي د سنسکرت د دې ژبو نه یو مجموع بله ژبه راوتې ده د معتزله رایې دا ده چې ژبو د ژبې نه جوړېږي او زمونږ رایې دا ده چې د ژبو معجز الله تعالی دی او حضرت آدم علیه السلام ته یې ښودلې ده نو د ابراهیم علیه السلام ژبه جدا شوه دې ته به بیا عبراني او عبراني بالضمة والفتحة والكسرة فعبراني دا د موسی علیه السلام ژبه هم دا د ابراهیم علیه السلام ژبه هم دا د حضرت عیسی علیه السلام ژبه هم تورات الله تعالی په عبراني کې را نازل کړی دی زبور په عبراني کې را نازل شوی دی انجیل یا نوریاني او یا عبراني کې را نازل شوی دی صرف قرآن الله تعالی په عربي کې را نازل کړی دی خو دا ټول پیغمبران چې راغلي دي مفتي صاحب دې ټولو دا ویلي چې یو پیغمبر را روان دی دا غو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ټولو دا ویلي د آدم علیه السلام صحائف موجود نشته خو د نور انبیاء صحائف شته تورات په حال شته انجیل شته زبور شته ما کتلم دی پیشنګوی مې پکې رښتلې دي 35 پیشنګوی مې سره پدې کې رښتلې دي چې د انبیاء ټول روان دي د یو عظیم الشان هسته بیان کوي چې په دنیا کې یو اخیری پیغمبر راځي چې دا غنوم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ دا څه دي تورات پنځه پارې دي اخره پاره تسنیه شرع ته ویل کېږي موسی علیه السلام دا الله تعالی حمد بیانوي چې د پاران مکی کې پاران دا د تورات نوم دی مکی ته فاران ویل شوی دی او په تورات کې مدینه منورې ته صلاح ویل شوی دی او صلاح جبل بعینه په مدینه منوره کې اوس موجود راغلی دی دا ټول انبیا وایي چې پیغمبر به راځي او اخري پیغمبر به راځي او د هغه پیغمبر نوم به پارکلین احمد یا محمد راغلی الله تعالی د دې بیان کوي ویاتی من بعد اسمه احمد زمانه پس په یو پیغمبر راځي عیسی علیه السلام وایي چې دا غروم به احمد راغلی زه درته یو ناشنا خبره کوم او هغه ناشنا خبره دا ده چې د حضور صلی الله علیه وسلم دا دعوت ډیر زر په دنیا کې خور شوی دی ګور خلاف ثابت نور انبیاء لره د نور انبیاء دعوت دون جلته سره نه خور شوی تاسو ته نه فرق پته نه ولی د عیسی علیه السلام د اسمان د رفع په وخت کې صرف 12 مرګري د عیسی علیه السلام پاتیو نور پاتې نور راغلی د موسی علیه السلام په وخت کې بنی اسرائیل صرف مسلمانانو مصطلح قوي نور مسلمانان نور راغلي داسې انبیاء شته چې 2 مرګري او 3 مرګري او یو مرګري او 3 مرګري راغلي د حضور صلی الله علیه وسلم د وفات په وخت کې د عراقي رائده راغلي ده تاسو خو به وایئ 1,40,000 سره صحابه روایاتو کې راځي 4.5 کسانو ایمان پر رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړ او چې سره وخت تیریږي نو د دنیا نصف آبادی په نصف آبادی سره چې هغې کې عراق هغې کې زغل فارس چې تاسو ته ایران وایې په هغې کې ترک په هغې کې مصر شام اردن دا ټولې علاقې په یکدم باندې مسلمانانې شوي دي تاسو به وایئ چې دا ولې مسلمانان یو عمومي رایې داسې جوړه شوې ګورې امام بخاري یو حدیث ذکر کړي موږ ورته حدیث هرقل وایو مشهور حدیث دی ټولو ویلی هغه چې کله خط لاړه دا خط یې ښکل او د خپل کولو نه پس وی موږ ته پته ده چې اخري پیغمبر را روان دی خو ناشنا دا کار شو چې دا په عربو کې نه راغی په مونږ کې نه راغی تاسو ته پته ده مدینه منوره د شاهان طباع آباده کړې دا اوس مکالمه هغوی سره کومه ښه په خبره مې ورسېدې اوس دوی ته لګیا شاهان طباع دا پخوا زمانه کې بادشاهان او عالمانو نقل کړي دا د یمن نه راوچت شو او د سمرقند او د بخارا پورې علاقې واغستې بیا په مدینه منوره باندې حمله وکړه هغه وخت عیسی علیه السلام لا نو پیدا 800 کاله د عیسی علیه السلام نه مخکې چې حمله کله وکړه نو دا کوم د هغه زمانې د مواصلات او د صالح زناورو دا په مدینه منوره باندې نه ورتل ادب یې کو د مدینه منورې دغه وخت کې یهودیان عالمان په حق باندې دا ردیان راغلي نیکان خلکو هغوی راکوشوي دا څه چل دی یاره بادشاه نه پرېږدو چې خاوره یې راواغشته نو د مدینې منورې خاوره یې چې بین کړه وایي دا خو د آخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسکن او د سکونت ځای دی وایي دا محمد څوک دی صلی الله علیه وسلم دا احمد څوک دی صلی الله علیه وایي دا به الله تعالی یو پیغمبر پیدا کوي په مکه کې به پیدا کېږي دلته به راځي وایي د خاورو د شګو کې به څنګه راځي یثرب وایي دلته به راځي بس دا وعده نه د الله نه طرفه شاهان طباع یو کور جوړ کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم
زرقانی علی المواهب نقل کړي او دو چته کور جوړ کا او یو خط پرې خودا او د هغه يهوديانو علماء په کور کې دی راکړه چې دا پیغمبر راشي نو زما دا خط ولا ورکه او ته چې ما پتا باندې غایبانه ایمان راوړی دی اتفاق دا اتفاقی خبره چې کما اوخه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرې خودا پرې دا مامور د الله د طرف نه راغلی دا نو راتلا د امت کور مخې تکي ناشتا کوم کور چې 800 کال مخکې شاهانه توبو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره جوړ کړ ابو ایوب الانصاری دا د هغه علما په نسل کې نه راغلی هغه وروته او د الله پیغمبر ته خط ورکړ چې دا خط ته زمونږ پلارانو نیکانو ته لیکل دي زم په تمامي ایمان اورم او زما پلارانو نیکانو په تمامي ایمان اورم دونه پوری دا خبره او چې راغلی و یعنی مشهور راغلی و چې د الله اخیری پیغمبر را روان او دا سره یاد ساته عیسی علیه السلام خيږي په انجیل کې راغلي دي انجیل شلور انجیلونه راغلي دي یوحنا او توي لوقا او توي مرقس او توي لیکي متا او متي باللغتين او توي لیکي عیسی علیه السلام خيږي نو دعا کوي یا الله تعالی زه خو خيجه مخود ویل یو مددگار راولېږي سوال راولېږي مددگار دیل یو بل کس راولېږي الله تعالی د عیسی علیه السلام دعا قبلې د موسی علیه السلام دعا قبلې او یو بهترین خیستا په پیغمبرانو کې اعلی ترین او خطرین او احسن ترین پیغمبر مونږ لرالېږي چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بزاجینو بتا سورېدلي ټول علماء او بزاجی ویلی دی کوم په دې مسله باندې رد کو وی د هر پیغمبري استقلالا مستقل پیغمبري راغلی دا به څوک نه وی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبري مستقله ده او د دې نور دغه مستفاد ده خدا د معتزله او مسلک په دې باندې زموږ اهل سنت رد کړي زموږ رائے ده چې اصل پیغمبري اصل رسالت او نبوت دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دلیل څه دلیل دار چې قرآن نسته الله تعالی پیغمبرانو ته وی چې چرته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو یو خو په تاسو ایمان راوړي او بل به تاسو دغه امداد او نصرت کوي مجتهد تقلید نه کوي نبی په نبی باندې ایمان نه وروړي دا نه سره یاد ساتي چې په یو وخت نه راغلی هغه د خپل وخت تابع راغلی غرایب د تغرا مخ ګډوډ نشي هغه د خپل وخت تابع راغلی یو پیغمبر په بل پیغمبر باندې په اړ واحده کې مکلف نه دي چې ایمان وروړي دا یاد ساتي خو دغه وخت پته ولګیدا چې دا ټول انبیا په دې باندې مکلف راغلي چې تاسو به په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړئ نو پته ولګیدا چې شان ډېر اعلی علم ډېر اعلی دی حسن ډېر اعلی دی جمال ډېر اعلی دی داسې پیغمبر دنه الله تعالی درکړی دی چې ظاهر هم ډېر اعلی دی او باطن هم ډېر اعلی دی هلکه دا عقیده ده مولیانو که نه د وایه خولې خودوې که نه ما ته پته نه چوږي ځکه نه کله د ګپ ویم د وابي زامنو ما ته پته نه چوږي نو ما ته پته نه چوږي خو زه ستاسو هم زیاتو کې راغلی ما ځکه ما ماسپښین ډوډۍ په تکلیف سره خوړلې ده نو تاسو خو به د ماسپښین خوړلي او مفتي صاحب ما د ماسپښین هم نه ده خوړلې نو ګورې فقها وایي چې چا ډوډۍ نه خوړلي نو مونځ یې مکروه راغلی دی نو چې مونځ یې مکروه دی نو تقریر یې خو بطریقو لا مکروه راغلی دی دا یاد سات زما په خبره پوهېږې که نه فقها وایي څه وایي فقها وایي چې څوک وږي وي نو مونځ یې مکروه راغلی دی نه اورېدلې مکروه دی خو دا د ځان دپاره وایم چې مونځ مکروه دی نو تقریر کول خو بیا خامخا مکروه خو خیر دی یو څو خبرې تاسو ته کوم یو عظیم الشان پیغمبر دلته په هر وصف سره کامل عبدالکریم الجیلی لوی عالم دی جیلانی صاحب نه عبدالکریم الجیلی هغه یو کتاب لیکلی دی او ناشنا کتاب یې لیکلی دی او د کتاب نوم راغلی دی الانسان الکامل او انسان الکامل کې د حضور صلی الله علیه وسلم وصفونه ښودلي دي چې کوم وصف پکې دی کوم په انسانانو کې چې څومره ښایسته وصفونه دي دا ستاسو په پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې موجود خلاف ثابت دی چا لره قادیاني پکې څه شي تاسو سوچو کې قادیاني قادیانی پکې څه شی دی چې زما د پیغمبر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مقابلې دپاره پاسي په پارسي کې متل دی چې نسبت را به عالم پاک ته وګوره او قادیاني ته وګوره قادیاني څو تاسو ته پته یو سترګې چغړه راغلې وه
او د دجال سترګه به چغړه راغلي چغړه دې ته وي چې ناسې لږه غونتې لږه ګډه وډه راغلي نو بېوقوفه سړی راغلی لوټه به یې ځان سره ساتلې وه هغه به یې د دې لپاره چې اودس یې ماتوم سلسل بول کې مبتلا راغلی او ګوړه به یې ځان سره ساتلې وه ځکه چې دا پنجابي و او د پنجابیانو ګوړه خوښه راغلي نو دونه بېوقوفه راغلی و چې په ګوړه باندې به یې اودس ماتاو او هغه لوټه به یې خوړه نو چې په ګوړه اودس ماتي او لوټه خوري دا د انبیاو په ذات کې څنګه داخلېږي دی مخ ته یې وګوره او دې کار ته یې وګوره د مردار بچیا تر کوم طرفه ژوند بالکل نسبت نه جوړېږي یو بړی سي ځان له ساتلي موږ ورته په پښتو کې بړی سي وي بړی سي پېژنې نه پېژنې مونږ په 400 کې بړی شي هغه ته وي چې چېرته بالفرض یو سړی وي او د هغه ډنډوره وکړي چې دا ډېر ښه سړی دی دا ډېر ښه سړی دی تاسو ته په پښتو کې دلال وایې څه ورته وایې یو بړی شي ځان له حکیم نورالدین ورته وایي څه وایي ورته حکیم نورالدین حکیم نورالدین د دې نه زیات بدرنګه کو تصویر دی ولید د حکیم نورالدین نو ته به وایې چې خدای دې غر که پرې مخ باندې نحوست ورېږي حکیم نورالدین د ده نه زیات بدبخت او قمقل سړی راغلی یو ځل یې ورته وی حکیم صاحب یو معجزه جوړوه څه معجزه جوړوه چې د خلکو خدمت پیدا شي چې لکه دا سړی سره سړي زوی راغلی دی وایي څه به جوړه وایي داسې چل به کوم چې زه به درس کوم د قادیان په جومات کې قادیاني ته قادیاني ځکه وایي چې قادیان علاقه ده وایي زه به درس کوم د قادیان په جومات او پیک 4 بجې به د درس په وخت کې زه دا سوټ اوچت کوم او وایم به چې انا لله و انا الیه راجعون خلک به راته خامخا چې ولې څه چل شوی دی زه وایم چې د حکیم نورالدین نه په پلانکي ارټ کې نه میخه ورپرېوته او زه به درسم دا خلک به ځان سره در روان کړم چې وګورم چې خلک به وایي چې یو میخه پروتې ده نو زما د دې بزرګۍ به یو چرچه شي چې یاره قادیاني ته غلام احمد ته خو پته ولګېده چې د میخې پته ورته لګېدلې ده نو څه چل پکې نه راغلی الله یې شرموي پای څنګه چې فکس 4 بجې شو بس قادیانی چرا کوي انا لله خلکو ته ولي وی د حکیم نورالدین نه کفارت کې میخه پرېوته زه چې ورشو ما راته وی الله شرمای چې کله ورنو نو حکیم نورالدین د سازش جوړ کړو چې د میخه په زور باندې ورته غورځي په خبره پیږي په خبرو پیږي د میخه به ونیسي او په زور به چرته غورځي ارټ غورځي نو میخه او هر څو غورځولی شي تاسو سوچ وکړئ کنه حکیم نورالدین د میخه د جلب پورې نښتې د ارټ راکاږي او میخه داسې زور کوي نو چې خلک ورغلل نو په سازش باندې پوه شو او په کذابیت باندې پوه شو چې نسبت خاک را به عالم پاک خاک ته ګوره خاورو ته ګوره او د نبیانو او پیغمبرانو درجو ته ګوره یو خبره یاد ساتئ زمونږ پر عالم اسلام کې ډېر رذیلان تېر شوي دي خو 3-4 رذیلان پکې ډېر غټ دي 2-3 نه یادومه کله چې د هندوستان ته د پیرنګیانو ګنده قدمونه راغلل نو یو څو ډلې پیدا کړې چې هغې اسلام ته ډېر نقصان ورساوه اسلام ته ډېر نقصان ورساوه په هندوستان کې 2 ډلې یو ډله په سعودي کې پیدا شوه او 2 ډلې په مونږ کې پیدا شوې یو که تاسو پکې ناست یې خیر د ما نه خفه کېږئ خو یو یې احمد رضا خان پیدا کړ زما په کلام باندې پوهېږئ که څوک پې پوهېږئ پېښه که نه پوهېږئ تاسو خپله خوښه ده یو یې احمد رضا پیدا کړ دا د انګرېز تابع سړی راغلی د جهاد ملک یو کتاب ولیکه اعلام الاعلام یا اعلام الاعلام یا اعلام الاعلام درې لغات بان الهندوستان دار الاسلام یو کتاب ولیکه دا جهادونه تاسو سره کوئ یو یې دا قادیاني پیدا کړه د جهاد حرام کړه او یو بله ډله پیدا کړه هغه سعودي کې پیدا کړه د محمد بن عبدالوهاب نجدي په شکل کې پیدا کړه دا ټول د استعمار لپاره استعمال شو خو باس یو ډله الله پیدا کړه چې هغه د دې ظالمانو مخه ته ودرېده هغې ته څه وایي که نه علمای دیوبند نور کې نور دی زه خو یې محسوسوم او که تاسو نه محسوسوئ نو ما تاسو ته ویلي دي چې اوږې ګېډه پارسي وایي څه وایي په خبره نه پوهېږئ اوږې ګېډه څه وایي پارسي وایي یا مړه ګېډه پارسي وایي نو تاسو اوږې یې تاسو به نه پوهېږئ خو ما ته د دیوبند د نوم نه الله تعالی نور مستفاد کېږي انشاءالله زه وایم چې تاسو به انشاءالله داسې کوئ زه چې د دیوبند نوم واورم په ما باندې زه خو صوفي سړی یم
او چې څوک الله کې نو ته سر اړو ځکه چې خدای را پیښه کړې ده نو مفتي صاحب نو چې څوک دیوبند وای نو په ما باندې داسې یو کیفیت تاریخيږي چې څوک ریوان وای نو په ما باندې یو کیفیت تاریخيږي او چې څوک دا کابرین دیوبند نو ملي نو په ما باندې یو کیفیت تاریخيږي دا کیفیت دا غي د اخلاص نوم راغلی دی سنو میراغ د اخلاص دا د دیوبند اخلاصو چې په ټوله دنیا کې تا قادیانی کافر کا دا د علماء اخلاصو دا د جمعیت علماء اخلاصو او خاص کر دا د مفتی محمود اخلاص راغلی چې د یو هغه سملینا چې هغه کې اکثر وړي راغان راغلی او د بټو د سرکردګي د لاندې را لګیدل او قادیانی ټوله دنیا ته کافر کا او یو ناشنا خبره ته کوم مخرا سره لګ دی چې کله ټوله دنیا کې اول پاکستان کافر کا نو ټوله دنیا کې پر کافر حکم شو جنوبي افریقا کې وشو کوالالمپور ملیشیا کې وشو دغه شان نیمیبیا او ترکیه کې پاغي کې وشو د دیوبند عالمانو ځان رسول دي د قادیانی خلاف د دنیا ګوشي الحمدلله تللی او قادیانی خپل چال ته نه پرې خودلې اوس په دغه شانتي ایخي غوري په پوهیږه ایخ به یې کوده به یې څه دپاره به یې د ګاڼو لپاره چې ګوړې به وباسې یا د څه لپاره به یې د دې لپاره چې په زول ناست یې د 2 بجو پورې خپل نیټونه کوي خپل فیسبوک کوي نو لکه د زمري غوندې به انشاءالله د ختم النبوت تاسو څوکیداري کوي لکه د زمري غوندې به انشاءالله د خپل آقا د خپل جانان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د عزت لپاره ولاړ الله تعالی په خپل دشمن هلاک کوي دا مخه پکېږي الله تعالی ابو جهل هلاک کړی دی او زه ستا رب فرمایي ان شانئک هو الابتر ستا دشمن به یا محمد یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هلاک ابو جهل هلاک کړی دی کنه دی راشه دې خوا کې نه مولا صاحب مې یریږه خبره کوي دل لاس نشو موړي زه په تقریر کې دا چې کله ټاک دا کوم ستا جیل سپینه ده نو ابو جهل هلاک کړی دی کنه دی وای کنه نه وای کنه دا بي ځامنو ابو جهل هلاک کړی دی کنه دی ابو لهب هلاک کړی دی کنه دی ابو جهل او ابو لهب سره عتبه او شیبه هلاک کړی دی کنه دی وای کنه خسر پرویز دشمن د محمد رسول الله هلاک شوی دی نو کو زول پرویزونه غم الله هلاک کړی دی او کو نوې پرویزونه غم الله تعالی هلاک کړی دی یاد ساته سلمان رشدی هلاک کړی دی څوک چې د آقا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله ته پاشي دا الله تعالی هلاک کوي یاد ساته خو زموږ علاقه کې یو متل دی او غمتل نه دی د بوډې زویا څخه بویا یا د کونډې زویا څخه بویا دا به الله هلاک کوي خو مونږ یو چې ته د ختم النبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم جنډو چت د عشق د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جنډو چت کې او مونږ په پاکستان کې په وضاحت سره وي په دې کې مونږ نار څو خپکیږي خپلی شي چې په پاکستان کې به ان شاء الله د عشق د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جنډا ولاړه وي کنه وي ولاړه وي دا به ان شاء الله کته کې دوت نه پریدو ان شاء الله د دې لپاره به سرونه زمون قرباني د دې لپاره به مالونه زمون قرباني د دې لپاره به جیدادونه زمون قرباني زمون د منصبونو او جاهونه دا د آقا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پړو مبارک د خوري نم قربان شه دا ایمان چې جنت ته به کو د ایمان دي نو غره خراب بشي آقا شان خډیر لوی دی د حضور صلی الله علیه وسلم شان خډیر لوی دی زما خدا قدر کو منه وی منه کلمه منه تاسو خپل خو خدا چې ستا قرباني د هغه خور د پاره مراله چې کوم د قدم خوري د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او په دې ځان قربان کړه الله پاک پر ان شاء الله جنت ته بوزي ان شاء الله دا مې قدر ان شاء الله تاسو ټول دا کړئ او خو دې خګړ بړمړ خو پکې نشته کړ افراط او تفریط خو پکې نشته کړ لا اخوانيه ولا دیخوانيه خو پکې نشته کړ ما په خبره پیګه کړه ولا دې ته بعض اوقات کې شیکوپایو مې لا شیکوپایي ولا بریلوی خو پکې نشته کنه سره پکې د دیوبر ذبیحیه وصلی الله علی خیر بس دې سینم را لکین ولا وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله ما شاء الله